هر کله چې موبایل اخلئ نو د دې خبرې خیال چې دی دا پکې لازم ساتئ که نه ستاسو دغه موبایل چې دی دا د پی ټي ای د طرفه بندېدی هم شي. زیاتر کسانو ته به موبایل چې دی دا بندې شوي وي که تاسو نوی موبایل واخلئ او که زوړ موبایل وي. ځکه که نوی واخلئ او تاسو ته وایي چې دا د پی ټي ای نه رجسټر دی نو دغه موبایل چې دی دا هم بندېدی شي. که زوړ موبایل او سیکنډ موبایل تاسو اخلئ نو په هغې کوم د دغې خبرو چې دی تاسو به خیال ساتئ که نه ستاسو موبایل چې دی دا به د پی ټي ای د طرفه بند دي. بل که تاسو دوباره رجسټر کوئ نو بیا به ستاسو دغه موبایل چې دی دا به نه رجسټر کېږي. نه کمې خبرې دي هلته په دې ویډیو کې هم د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي نو راواخلئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي. نو هر کله چې تاسو موبایل اخلئ نو د دې خبرې خیال چې دی دا لازم ساتئ چې دا تاسو د دکاندار نه اخلئ. داسې نه چې بهر یې څه کیبین ځانه جوړ کړئ ګاډۍ لګولې یا څه شوکیش لګولی او تاسو د هغه نه موبایل واخلئ او سبا ورځې په هغه موبایل کې مسله راله یا د پی ټي ای د طرفه بند شو یا پکې نورو مسله راله او سبا له تاسو هغه موبایل راوړئ نو عکس چې دی دا په ځای باندې نه موجود نو بیا د هغې څه ذمهواري چې دا نشته. نو هر کله چې موبایل اخلئ نو دا د دکاندار نه اخلئ. بل که دکاندار یو اشنا نو د اشنا کس نه چې دی خپل موبایل اخلئ نو بیا به تاسو ته قسمه قسم مسلې چې دي دا به نه راځي. ځکه په دې کې ځینې کسان چې دي هغه ګڼ کپان داسې چل کوي تاسو چې کم نوی موبایل اخلئ نو په هغې موبایل هغه ایمې چې ده اکثر هغه به بل موبایل کې وراچولي. نو کله چې دغه به بل موبایل کې وراچولي او دا پی ټي ای والا راټینګ کې نو بیا دغه دواړه موبایل چې دي دا بندوي. لکه په هغه ایمې باندې چې څومره موبایل رجسټر او کوم چې په اوریجنل موبایل دی نو دغه ټولې موبایل چې دي دا بندې کړي. بدې کې بل دا نقصان دی چې بیا ستاسو دغه موبایل چې دی دا سره رجسټر کېږي نو لکه بیخي هغه بلاک کړي د هغو له طرفه چې دی دغه بلاک کېږي. کم موبایل باندې چې په یوه ایمې باندې چې ډېرې موبایل رجسټر وي نو هغه موبایل چې دی اکثر بلاک شي او د هغې د وجې نه هغه دوباره چې دی دا نه رجسټر کېږي. نو هر کله چې تاسو موبایل اخلئ نو د دغې خبرې چې دی دا پکې خیال ساتئ چې کس یا ستاسو اشنا یا د دکاندار نه اخلئ یا د هغه نه دا ذمهواري اخلئ که دا موبایل د پی ټي ای د طرفه بند شو نو د دې ذمهوار چې دی دا به دی دا به زه تاله واپس راوړم او دا به راله دوباره رجسټر کړئ. دغه شان ځینې کسان هغه سیکنډ موبایل چې دی دا اخلي. نو سیکنډ موبایل چې اخلئ نو په هغې کې د دې خبرې خیال ساتئ چې د هغې سره ډبې چې دی دا لازم راخلئ. ځکه که ډبې تاسو روان اخیستو نو ستاسو دغه موبایل چې دی دا به د پی ټي ای نه رجسټر نه وي. ځکه د دې بیا تاسو داسې پته چې دا نه شئ لګولی. بل چې کله تاسو هغه اکثر چک کوئ نو اکثر د دغه ماډل ایمې ورته وراچولي هلته کې تاسو ته د پی ټي ای نه رجسټر ښکارېږي. لکه څنګه چې ما تاسو ووي د بل موبایل ایمې چې دی ورته وراچولي نو د هغې د لاسه بیا ستاسو دغه موبایل چې دی څه وخت پس چې دی دا بند شي نو بیا د دې څه پته هم نه لګي. ځکه د هغې سره هلته کې سیریل نمبر چې دی دا نه یې ورکړی. کله چې سره دغه سیریل نمبر پی ټي ای د طرفه ورکړی شو نو بیا به دا پته لګي چې دا پلانی ماډل دی او دا پلانی سیریل نمبر دی نو بیا به پته لګي. خو په یو ماډل باندې چې تاسو داسې یو بل ماډل والا موبایل رجسټر کړئ نو په هغې کې زیاتر کسانو ته چې دی دغه پته نه لګي چې دا موبایل د پی ټي ای نه رجسټر دی که نه. بل چې تاسو موبایل راخلئ نو د هغې سره ډبې وي نو په ډبې باندې چې کومه ایمې موجودي او ستاسو په موبایل کې چې کومه ایمې موجودي هغه ایمې یو شان دي نو بیا ستاسو دغه موبایل چې دی دا د پی ټي ای نه رجسټر دی. نو هر کله چې تاسو سیکنډ موبایل اخلئ نو ډبې چې دی دا سره لازم راخلئ او په ډبې باندې هم ایمې ته ګورئ او دغه ایمې ته چې دی په موبایل کې چې کومه ایمې ده هغه ایمې ته ګورئ. که دواړه یو شان دي نو بیا به دغه موبایل چې دی دا به د پی ټي ای نه رجسټر وي. او سیکنډ موبایل چې دی دغه شانتې مه اخلئ په غیر ډبې نه که نه سبا ورځې هغه موبایل چې دی دا تاسو ته بندېدی هم شي. بل ځینې کسان پکې دا خبره هم کوي وایي موږ به تاسو له دا موبایل چې دی دا به ارزان رجسټر کړو یا آیفون موبایل په هغې باندې په لکاو باندې ټیکس وي. نو اکثر ځینې کسان وایي دغه موبایل چې دی دا به موږ تاسو له ارزان رجسټر کړو د بل کس په پاسپورټ پې رجسټر کړو. په پاسپورټ کې چې دی 20% چې دی ډسکاونټ ملاویږي. لکه په 1 لاک یو موبایل رجسټر کېږي نو تاسو له هغه په 80,000 روپۍ چې دی دا رجسټر کوئ. نو ځینې کسان ناوالې خپل موبایل دکاندار له ورکړي یا بل کس له ورکړي وایي موږ به دا په پاسپورټ باندې چې دی دا به رجسټر کړو. نو چې کله هغه والا په پاسپورټ باندې رجسټر کړي او هلته کې هغه پاسپورټ والا ته پته ولګي زما په موبایل زما په پاسپورټ باندې چا موبایل رجسټر کړی دی او هغه د هغې خلاف کاروایي وکړه نو ستاسو دغه موبایل چې دی دا به هم بندي او دغه شانتې ستاسو پیسې چې دي دا به هم ضایع شي. کم کس چې خلاف کاروایي کړې چا په پاسپورټ چې دا رجسټر شوی نو د هغه جیب ته چې دی ستاسو دغه روپۍ چې دي دا به هغه ته ځي. نو د دې خبرې چې دی لازم پکې خیال ساتئ. که بیا تاسو هم خپل موبایل رجسټر کوئ نو د خپل ورور یا یار دوست یا یو پلار د هغه په پاسپورټ باندې چې دی دا تاسو رجسټر کولی شئ. خو چې بهر ملک ته تللی د بهر ملک نه راغلی داسې نه چې په کور کې هغه ناست او تاسو د هغه په پاسپورټ باندې چې دی موبایل رجسټر کوئ نو په دغې باندې چې دی نه رجسټر کېږي. د بهر ملک نه راشي نو په هغې پاسپورټ باندې چې دی رجسټر کېږي او 20% ډسکاونټ چې دی دا به تاسو ته ملاویږي. نو د دې خبرو خیال چې دی دا لازم ساتئ. د پیسو لالچ چې دی دا مه اخلئ. داسې نه چې یو کس تاته ووایي چې زه به له په لږو پیسو رجسټر کړم او د هغې نه وروسته بیا تاسو ته غټ نقصان ملاویږي
کیږي دغه شان تاسو ته ارزان موبایل ملويږي تاسو واخلو سبب ورځ هغه پی ټی آی طرفه بن شي دغه طرفه بیا هم تاسو ته نقصان چې دا ملويږي نو د دې خبرو چې د خیال ساتي او دا د پی ټی آی طرفه چې دا هم وینا شي چې دغه موبایل چې دا بندي